عوامي ډیموکراټک پارټي پاکستان د رجسټر کېدو په خوشحالۍ کې یو لویه سیاسي غونډه د سوات تحصیل کبل په علاقه اسوګي کې وشوه چې پکې د ملکن ډیویژن سره د مردان چارسدي پیښور او د پنجاب نه هم ملګرو په ګڼ شمېر سره شرکت وکړو. د پروګرام باقاعده هغه د تلاوتي کلام پاک نه وشو او د سټیج سیکرټري خدمات خورشید او چودري احسان تر سره کول. او استاد کچی ټوپک هزار شم او په اوګستا د کاغذ سره زما د ګجر قوم عظیم موټیویشنل لیډر نن کوم هر سړی ځان ته ګجر لیکو د دغه ټکی خالق د هر پیسې ہوئے طبقه د استهزاء زده خلکو आवाज د غریبي طبقه زمونږ ستاسو موږ سره په ځمکه باندې کېناستون کې د چندو نه د لینډ کروزرو نه بغیر پیاده چلیدون کې هر څه ته تیار سړي موږ ته ویلو تاسو سوزکو پورې نښلی موږ په ټانګه کې هم راځو د خپل قام دپاره. زما دپاره نن یو ډېر لوی د خوشحالۍ مقام دی او زه خاص کر د عوامي ډیموکراټک پارټۍ د قایدینو شکریا ادا کوم چې په دویم ځل باندې دوی ماله د خدمت مقرره کړه. زه د خپل قوم د مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی په دې لنډ تنګ وخت کې خپل ټایم خراب کړو او دلته کې زموږ یو معمولي میسج باندې خپله حاضري یقیني کړله. مشرانو جوړې شوې غونډې ته د عوامي ډیموکراټک پارټۍ پاکستان په رجسټر کېدو باندې مبارکیانې ورکړې او چا پکې د پارټۍ چیرمن ملک رضا خان ګجر ته په ترنم کې شعرونه وړاندې کړل. چیرمن د ایډي پی زموږ د زړونو ترجمان راځي چې سوات کابل ته لاړ شو ملک رضا خان راځي چې سوات کابل ته لاړ شو ملک رضا خان راځي. بعضې خپلو مشرانو ته دا خبره کوم چې زموږ مسله بجلی نه ده، زموږ مسله اوبه نه دي، زموږ مسله روډ پخول او کوڅه پخول نه دي، زموږ د ټولو نه غټه مسله چې دا د ګجر قام هغه د انسانانو په سب کې د ودرېدو ده چې ما څوک ومني. د پروګرام په اخره کې ملک رضا خان ګجر د پاسون نیوز سره د خبرو اترو په وخت وویل چې هغه خلکو ته مبارکي ورکوم چې د دې نورو خلکو د سیاسي ظلم او زیاتي ښکار شوي وو. دا پارټي د هغو لپاره جوړه شوې ده. نن زه د پاکستان ټولو غریبو ته چې کوم د طبقاتي جبر لاندې راغلي بس هغه طبقه ده هغې ته مبارکي ورکوم چې ستاسو دپاره عوامي ډیموکراټک پارټي جوړه شوې ده. د هغې د دې نوم نه دا ظاهرېږي چې دا د عوامو د غریبو پارټي ده. راشئ په دې کې چې کوم دی حصه واخلئ، په دې کې لیډران جوړ شئ. دا نورې پارټۍ چې دا قبضه ګروپونه دي په هغې کې زموږ په شانتي غریب سړي له څوک ځای نه ورکوي. هلته به موږ صرف ووټر ابن ووټر یو او هغې به لیډر ابن لیډر وي، هغې به لیډر ابن لیډر او موږ به ووټر ابن ووټر یو. نو راشئ د ووټر ابن ووټر دغه فلسفه دغه ختمه کوي او دلته لیډران جوړ شي، د دې ملک خدمتګاران جوړ شي او تاسو ته نن دا پارټي مبارک شي. د عوامي ډیموکراټک پارټي مرکزي ترجمان چودري احسان وایي چې ځینې خلکو پراپګنډې شروع کړې وي چې دا د ګجرو پارټي ده. دا خبره فضول ده، دا جوړه کړې ګجر ده خو پارټي د ټولو ده. دا قومیم ده او دا عوامیم ده. قوم او عوام یو شی دی. صحیح شو. مسله دا ده چې دلته پروپیګنډو والا خلک داسې دي چې هغو په دې خلکو کې پبلک کې دا یو پروپیګنډه کوي چې دا د ګجرو پارټي ده. صرف ظاهره خبره دا جوړه کړې ګجرو ده خو پارټي چېرته په یو قوم نه چلیږي. دا د هغه طبقاتو پارټي ده کوم چې د جبر ښکار دي. هغه خلک چې کوم له وډیره په سیاست کې حصه نه ورکوي، چودري ملک خان هغه په سیاست کې حصه نه ورکوي، د هغه استحصال کوي. نو د دغه شیز د ختمولو دپاره عوامي ډیموکراټک پارټۍ مشران چې کوم دي هغې اول د خلکو مایند جوړ کړی دی، دا خلک یې موټیویټ کړی دی. ملک رضا خان او دغه څومره هغه ټیم چې دی دا یو ډېر غټ سټرګل دی. دا د اوس نه دی، دا لس شل کاله مونږ تنظیمي کاروایانې کړي دي. زه دا وخت ټولې نړۍ ته پیغام دا ورکوم چې دا وخت په دې ملک کې ډېرې زیاتې پارټۍ دي او هره یوه پارټي په خپل ځای باندې لګیا ده. خو دې ملک ته یوې پارټۍ هم ترقي کارونه را نه وړه، نه دې زموږ بچو له تعلیمونه راوړه، نه هسپتالونه جوړ کړه، نه سکولونه جوړ کړه. د یو نه هم نه شو، ټول راضي او د ټولو نه موږ مایوس یو. هر یوې پارټۍ سره موږ منډه والې د خپلې وسې مطابق کوټ هم ورکلی، نوټ هم ورکلی، سپورټ هم ورکلی. خو دا وخت موږ ته هېڅ چا هم چې چا کمې وعدې کړې هغه په ټولو کې پیل شو. انشاءالله تعالی دا پارټي ده که دا خدای پاک چېرته په خپل وجود کې راوستله او دا کامیاب شوله نو دا د غریبانانو پارټي ده. او انشاءالله تعالی چې کوم مشکلات دي زموږ ملک ته دي او زموږ تعلیمي ادارو ته دي، زموږ نور کوم مسایل دي، انشاءالله چې دا به دا غریب پارټي ده
دا به دا پوره کوي. د پروګرام په اخره کې د پارټۍ چیرمن ملک رضا خان ګوجر په ګوجر هاوس اسوګي کابل کې د خپل پارټۍ جنډه اوچته کړه او د کامیابېدو لپاره دعاګانې وغوښتي. د دې سره زموږ د پروګرام وخت هم پای ته رسي. د ملګري عجب خان سره سمد انجمله د یو بل پروګرام پورې اجازه راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.